السلام علیکم ملګرو، ریمان ګل کاکا سره ناست یم او ناست دی نو هغه سره مې ګپ شپ لګو او یقین وکړه چې دا خو نظر هم کمزوری شوی دی نو نظر مې بیخي کار نه کوي په خبرو مې چې کوم دی انسان پېژني دا ریمان ګل کاکا دی چې تاسو په دې کلو کې کتو او دا چې کوم دی کور دی او کور حالات هم چې مې وکتل نو یقیني خبره ده چې څنګه تاسو ته ما په ګروپ کې ویلي نو چې ما څنګه اورېدلي د هغې نه هم زیات خراب دي ډېر بالکل انسان ډېر خفه شي چې داسې وګوري او دومره بچي هم په انسان پسې وي. نورمان ګل کاکا سره ناست یم. کاکا تاسو څه تکلیف وي؟ موږ دا تکلیف دی چې موږ ګوړو د مخې هم خراب یو او شوګر مو هم دی او شوګر د لاسه دا مازغه چې کوم دي دا مو ټول زړه کېږي او رګونه مو ټول رپېږي او بله دا خبره چې په نشو باندې مطلب دا خوب دی، خوب مې په دماغو کې نشته دی، آرام سکون راته نه راځي. او دې نه مخکې به تاسو کار مار کوو، اوس کار مار څه پروګرام؟ کار مار بیخي نشته، بس الله د رضا دپاره چې چا امداد راسره وکړو بس هغه ته ناست یو. اوس ته ته ګرځېدی نه شې لکه نظر دې هم نه لګي؟ نه په هېڅکله بازار ته مې هم دی په لاسو کې بوجي راولي. دغه تکلیف دی راته چې بس واړه واړه دي راپسې او مونځ او دا پنځه واړه وخته کوم الله نه غواړم الله ورکولو بادشاه دی. صحیح. چې کوم ټیم کې زه وایم چې یا الله ته خپلې خزانې کولو که هغه وخت کې مهرباني کېږي او دومره پنځه شپږ میاشتې وشوې زه په کټ کې پروت یم او بس د الله د مخې ما ته یا مې تا مې ثوابونه کېږي. زه د الله نه ډېر شکرګزاره یم او موږ پنځه واړه وخته مونځ کوو، په دې کې موږ ته الله پاک په دې کې موږ ته رزق راکوي، یا کله غوړلي یا نه غوړلي خو لکه دویمه خوله خبرداره نه ده، ټیم پکې پاس کېږي. صحیح دی. ملګرو دا وګوره دا د کور حالات دي بالکل داسې دي چې لکه کنډر چې څنګه وي چې پکې نه اوسېږي چې نن سبا په دې ګرانۍ کې چې کم دی نو د انسان د رزق وس نه کېږي او بیا چې داسې حالات شي او څه وس هم نه کېږي، بیماري شي. ډېره مننه، ډېره شکریه.